یو حکیم ته یو مریض چا راوستو، ورته حکیم صاحب دا بیمار دی، خېټه خرابه ده. وی خاوی او هغه حکیم د جمال کوټه جلاب ورکړ. چې جلاب ورکړ نو مریض دستونه جاری شو. چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی، وی صاحب داغه خو دستونه ودرېږي نه. ویلی پرېږده خیر دی نه دي ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي. دې ته ښه سوچ کوئ. پاکستان داسې مثال دی. سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان دی. بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بالکل خوځېدی نه شي. ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په دریم ځل وله راغی وی زنکدنې شو. ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو. ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه. تاسو خیال راغی پردي بچي حلال شي. وی د دې خیر دی د فکر خبره نه ده، انشاءالله خیر بشي. څنګه به خیر شي؟ زه خو غرق شم، تباه شم، کور مې وران شو، ته وی خیر. دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار. په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي. سپی د تندې مړ شو اوم به هم تپوس الله زما نه کوي. ایمان خو دې ته وایي. نو زما عزیزانو مونږ قطعاً د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور وران شي، ستا حکم د تحقیقاتو دی ستا کپړه وخوري. زه مړ شم نه تو زما تحقیق اډو کومه. یو ښځه وه میړه یې ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم. ویلې وخت به دې تېر. ویل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی او مه دې لور. چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه. نو عزیزانو عرض دا چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی. دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي، قیامت به بیا. دا تر اوسه پورې ویښ نه دي. دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم یم. ځکه چې تا آزادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد پڅوي. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې کم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکئ، دغه طرف سره جرګه وکئ، دغه طرف دپاره لار سوچ کئ. په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته. نه، سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي. دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ. دا خلق پې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه، دا شی به بندېږي څنګه. دا دوی پې پوهېږي. کوي یې ولې نه؟ په دې څه پوهېږم. کوي یې ولې نه؟ کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ را سسېږي. خلکو نیستی ور پورې غوسې شوې. دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ور پورې غوسې شوې. امریکا به تاسو کباب کوي. تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو؟ ولې؟ بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلقو دا حق او چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی. خبر نه لیبیا هم دا زمونږ دا د خدای کمقل نه وي. دا خلک پوهېږي نه. والله العظیم که په خبره پوهېږي. زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې سدرة المنتهى سرحد دی. مجال نشته چې د لاندې دنیا دې ځای نه بره لاړه شي او د بره دنیا هغه ځای نه لاندې راشي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي. یو
बुजुर्ग दे आगा दा वाक़या द हदीस नज़म के वेल आगा वही जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जिब्राइल नु छोड़ के वाग बुराक दी मोड़ के जलवा देखा नूरदा आगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया दाज़ेलत पगौर वावरे छिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अक़दस उलमा वाई च दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल प मंस की यौ गज फासिला व द कुर्ब यौ गज और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह प दीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वरता मुकम्मल उस वरसरा दाव वेले शुचे दा हाल ब दुनिया की चाहता न वे वली कता सुख्यालों की आम तौर द इश्क राजू न चिदी दा पटवी द इश्क राज चिकम आशिक फाश को आशिक पसुलई खीजी बिया तासुबावरी दिली च मंसूर दाद फना फिल्ला मकाम क्यों देता इस्तिगराक फिल्ला वही च दियो सड़ी दा जुन टोल अल्लाह शी और बिल्कुल दे मुस्तगरक शी दा अल्लाह पदे शान के नुच दे मुस्तगरक नु दे इस्तिगराक मकाम दाई ची बिया हर तरफ तगोरे नु मल्ला अल्लाह बदर तक हर तरफ तच गोरे लका इश्क के सड़े इस्तिगराक राशि आयो शायर वही चे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है मद माशूकी मकाम दादे च क़यामत के मजनून दा अल्लाह जलवे उगूरी नुदे बचगी की दाम लैला फिल्ला दे यो इस्तिगराक फिर रसूल दे यो इस्तिगराक फिर शेख अपने दादरे वाला मुंग यो न पेजम जमुंग द मल्क दा पिरान मीरान कदी तासुबम निवली रानी वली मुंगम निवली रानी वली दा गरीबान वल्लाह का पदे 16-15 पदगे पुईगी ची पौड़ी के मुआस्काटा छोले और जेब के चौरवाचे दुआ बहु कामया कगल वर्षी चगले पसेजम हस्तास दुआ होगा या अल्लाह कामयाब है कसोक वर्षी जिदा प्रदय खजा तख्तों में दवारत या अल्लाह तीन के तख्ते दा दगा खलक में दा न इस्तिगराक फिर ला पे जनी हो न इस्तिगराक फिर रसूल पे जनी हो न इस्तिगराक फिर शेख पे जनी दा मुंह गोंदे लम्या बुझ डाला अर्ज दाओ च मंसूर और शीता बलिदनो अल्लाह अल्लाह हत्ता के जान तबे खत्म अल्लाह बोल नो अनल हक हुए च अनल हक हुए नो मुलियान रोनी हुए ता जान ता खुदा हुए हो वी नहीं सही अगर बिया अनल हक चले खुलासा दा चले मराई के पड़े और वाचोलो च पांसी गई और रसायन चगे वाले च अनल हक मरी को शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह दगा वखलोई वली और बुजुर्ग दे दशपे नास्ते निमशपदा अल्लाह ते इल्तिजा उकड़ा
शेख शिबली सवाल कर बदरे हजरत करीम, मंसूर रा चिरा बदार कर दे रहीम। खुदाए दा मंसूर दे वली पर दारो खी जोड़ आवाज वर्ताओ शो कि मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त, हर कस के सिर्रा फाश कुनत ई सजाए उस्त। ए शेख शिबली मंसूर बूद वाकिफ यसरार सिर दोस्त, हर कस के सिर्रा फाश कुनत ई सजाए उस्त। मंसूर में जिक्र पदारो खेजोलो चे मावर्त दयारे राजू न खोद लियो, कम आशिक चे दयारे राज फाश की नवागल अदा सजावर कोल पकार दी। तासो ख्याल रखे अर्ज दाओ चे पदीदार मुशर्रफ शो कोई इजाजत दहल वेलो नशो और ब्यास वक्त के दा अल्लाह अज़्ज़ इस्मुहु सरा मुज़ाकिरात शुरू माता उस्तवेलियू चे उलमा वाई चे द मेराज पशप बांधे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द अल्लाह पमंस के फासिला चवा गया गजवा कुरान करीम के राजी दना फतदल्ला उलमा वाई चे दे तराजिम बाज दादी चे दगल तना कुर्ब द जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद दे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा। बाज उलमा वाई चे ना काब कौसैन और अदना चे राजी कुरान के नो कौसैन चे दे आगा कतासु लिदली दली भी लिंदा चे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोल उमर दृश पे तकाला और दृश पे तकाला के सलवेख्त काला आगा जमाना वाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता नबूवत न वर्कर लेशे पर सलवेख्तम काल नबूवत वर्करेश और ब्या जमाना द नबूवत चवा आगा दरविश्त काला। उलमाए मुहक्किकीन पदी के लगवंदे इख्तिलाफ दे चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर स्वयं काल बांधे शवे कतासु ख्यालू के आम तौर मुंग हो दाउरू चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शवे लेकिन मेराज शवे द नबूवत पर स्वयं काल बांधे पदी की मुख्तलिफ किस्म रिवायात थी द हजरात उलमाए किराम रिवायात दीर दी मुहक्किकीन वाई चे मेराज चे दे दाद नबूवत पर पिंजम काल बांधे शवे यानी पर सलवेख्तम काल चे नबूवत वर्करेश और पिंज काल अतीर शु नुब्या मेराज उस मेराज तौर तरीक़त सवा अगर काफी हद पूरे बयान मास्ता सुफमख के करे अजीजानु कतासो ख्यालो कई नुदा दौर चे वो डेर सख्त दौर दादा अबू जहल लोय सरदारी व प मक्का के दा लोय सरदार हो दा लोय लोय सनादीद द कुरैश चू दा ज्वंदी प दा जमाना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह द तौहीद आवाज करे कता सो ख्यालू कई द तौहीद चगी मुंगा हम वहू औ दाम वायु ची मुंगा हक दीन यू या हक परस्त यू या हक वायु वो कदा दौर तासो लगन दे मुतालिया कर चियो जलमेद मोर निश्ता प्लार निश्ता रोर निश्ता खोर निश्ता कुल हम अजीजान तरबुरान कौम कबीला दा टोल पे यौ तरफ थी और यौ मजहब दे और दा अगर मजहब दे चे द यौ यौ सड़ी प कोटा के
شپیته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي. او په دغه وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم، الله یو غنئ. دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي. نو دا ډېر سخت وخت. دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسې کاږه وکته نو ده به سر غورځو. دا دغه دور عزیزانو. په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج وشو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغې نه بیا پورته عروج عزیزانو. خبره دې ځای پورې رسېدلې وه چې سدرة المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دغه وخت کې جبریل ورسره و. جبریل علیه السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو ام د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي. زه چې ځو محدثین وایي چې جبریل علیه السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاري رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی. والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تلی وی. چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علما وایي چې سدرة المنتهى نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شه نو دغه وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. اوس سدرة المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای دی او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې کابل سرحد دی او د ایران سرحد دی او د انډیا سرحد دی وغیره وغیره. که خیال وکئ دا الله سرحد چې و هغه و چې جبریل بم تینا قدم اخوا کولی نشو. د پاکستان سرحدونه وګوره چې روزانه پې بمونه راتېرېږي او د پاکستان سرحد ته پته نه لګي. پردي بچي او پردي کورونه پې کباب کیږي او دوی ته پته نه لګي. بہرحال وہی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کی. د حکومت کولو منشا دائی چې چا کې د قوم او د ملک د خدمت کولو اهلیت وي. چا کې چې د قوم او د ملک کولو خدمت کولو اهلیت نه هغه خلقو ته حکومت کول پکار نه دي. هغه خلق د حکومت کولو قابل نه دي. کم حکومت چې د پردو بچو او د پردو کورونو حفاظت نشي کوله هغه حکومت کې اهلیت نشته د دې چې د ملک حکمرانی په دې خو نه کېږي کنه. زما کور روان شو او تراشه زما تپوس تا او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځولم او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. او دې م غورځولم او بیا وایې چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کول. دا اهل نه دي د دې چې دا د ملک حکمرانی وکړي. سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې
او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بے پاسپورټه یو سړی سرحد را پار کړي، بیا اله سړی د حکومت کولو اهل ته خبر نه، تا ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی، ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې، یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې، د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي نه ورته بند اچولی شي، بیا ته حکمران د څه خبرې. دا وزیر اعظم مارشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا، مونږ مارشاء اللہ نه ختمو. مارشاء اللہ نه که یریږي غله به یریږي، ډاکوان به یریږي، د قوم او د ملت تکی خوړونکي به یریږي، مونږ ولې یریږو؟ په دې منبر 150 کالو نه تاسو اورئ مارشاء اللهي که غیر مارشاء اللهي، مونږ کې فرق نه راځي، مونږ ولې یریږو؟ په دې ما خوشحاله چې ما مارشاء الله لري. الله فرمایي چې زما او زما د محبوب په منځ کې دومره فاصله وه لکه د لیندې په منځ کې چې څومره تار وي، نو هغه تار یا ګز وي یا 100 ګز وي. نو بعض علما وایي چې قاب قوسین دلته هغه قرب مراد دی چې د معراج په شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سره شوی. اوس که تاسو خیال وکئ د الله او د هغه د محبوب په منځ کې چې کوم راز و نیاز و، نو د عشق راز و نیاز چې دی هغه عام خلقو ته خو پته نه، چې ملائکو ته هم پته نه لګي. یو بزرگ وی میان عاشق و معشوق رمز است، کرام کاتبین را هم خبر نیست. د عاشق او د معشوقې منځ کې یو داسې رمز وي چې د کرام کاتبین ملائکو ته هم پته نه چې دا څه شی. نو هغه راز و نیاز چې کم د الله او د هغه د محبوب په منځ کې، نو په هغې یا الله پوه دی او یا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نورې خبرې چې کومې شوي دي هغه دا دي چې الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته چې د دنیا نه راتلې، نو د دنیا دستور دا دی چې یو دوست بل دوست ته ځي نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. نو ته چې د دنیا نه راتلې تا ماله څه تحفه راوړې ده؟ اوس دې مقام کې د نبوت شان ګوره او د عقل انتها ګوره. تحفه او ډالۍ پیش کوي ورته او د الله د شان مناسب پیش کوي ورته. دې نه هم لږ سبق والی چې هر سړي سره چې خبرې کوي نو د هغه د شان مناسب به کوي. چاله چې تحفه او ډالۍ وړي نو د هغه د شان مناسب به وړي. هر سړي سره به د هغه د شان مناسب خبرې. اوس بله خبره ده چې مونږ کې دا عقل شته او که نشته، یا مونږ د چا شان پیژنو یا نه پیژنو، دا جدا خبره ده، په دې مونږ او تاسو ټول پوهیږو. خو عقل ښه شی دی چې خدای پاک یې چاله ورکړي. هغه ورځ یو سړی راغی او سړي ناست دی، نو زما د لاس یې ونیو او خوځی یې خوځی یې خوځی یې ښه جوړ یې ښه جوړ یې ښه تکړه یې ښه جوړ یې. چې زما یې لاس تړی کو، هلکه جوړ یم بس که نه؟ وایي نه نو ښه جوړ یې ښه جوړ یې، زه دې وپېژندم. مال نه ویل تاسو ملیانو کې دا کار خراب. نو ما ورته ویل چې غلطي به مې کړي چې ما ته ونه پېژندې. وایي نه نه د دې ملیانو سترګې بیا بدلې شي. دا هغه خیر خبره ده چې د عقل تقسیمو نو مونږ ډېر لرې تلي. هلکه د کوم ځای؟ ویل ولې تا په باجوړ کې چې جلسه کوله زه درته مخامخ ناستم که اندازه وکړئ. نو مال باجوړ کې چې ما جلسه کوله خو 100,000 خلک وو مخامخ ناست. ویل نه زه درته ډېر نږدې ناست. دې وجې نه عقل زده کول پکار دي، سوچ کول پکار دي، بیا آداب د مجلس پیژندل پکار.
सुन्नत तरीका पर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जोड़ी जी खैरियत थे बस खबर खलासवा लाजमनी सची खत जोड़े या बाजी से पलारा बरवानी दरगारी बूजी न दामख बदासी कियो ब्या बदासी कियो ब्या बेदासी कियो दी तो बचावेली चे दरीजला फर्ज दी तासो ख्याल रहा है तो सोच कवई दाग कमे दे इंसानियत चे जमाजीजानो दिल तद अकल इंतहा गोरा तोहफा डाले या अल्लाह मार ओड़े दा उस दानवई चे द मदीने या द मक्के डेरे आला खजूरी दी या फलाने दे अफलान तोहफा डाले हुई और दागद शान मुनासिब हुई या अल्लाह मां तोहफा ताला चराउड़े दा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तहिया अरबी जबा के पडेरो मानो राजी वो यो माना द तहिये तोहफा डाले तहिया अरबी के तोहफे डाले तमवाई अतहियात तहिया में रावड़े दा लिल्लाह खुदा लरा दसशी अस्सलावात व तय्यबात द मुंजुनो और उस्ताद पाकाए बयानोलो खुदा मा तोहफा दा रावड़े दा चे जबस्ता मुंजुना कोम और उस्ता पाकी ब बयानो सुमरा उचता तोहफा दा अल्लाह द शान मुनासिब तोहफा और डाला जवाब शो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो ए महबूब पता दे जमाद तरफ न सलाम हुई सरदार कौनैन वर्त फरमाई चिया अल्लाह पमा खुद सलाम हुई खुद आवाज नहीं जमा डेर उम्मत और डेर मरगरी दी अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन ए अल्लाह पमा खुद सलाम हुई खुस्ता बंदगानों की चिकम ने कान दी पागुई दिम सलाम हुई तासु ख्याल रहा अजीजानो मख के नोर बा शोरोश नोर बा शोरोश मुंजू न बई पंजोस मुंजू न बई रोजे बई हज बई जकात बई दा बई कानून बयान उलमा वाई चे दा बास डेरुगत शवे और शपवा यवा न पयवा शपा के आसमानों न ततलल पयवा शपा के अल्लाह सरा राज न्यास कोल पयवा शपा के द बैतुल मुकद्दस मुंजुना कोल दाखो पयवा शपा के डेर ग्राम ब्या दाचे पैगंबर द कोर ओवतो कुंजी ख्वजेदा चराग कुंजी लावलाड़ा नवा मगा से ख्वजेदा दा इशारा दा दे खबरी तक दुमरा पतुंदा तले और आगले दे चा कुंजीम ला तरोसा वलाड़ा न द बिस्तरे गरमाइशम तरोसा यखशवे न दे नुदा इशारा दा इंतहाई सुरअत सरत लो रात लो उलमा वही चे चल बलो चल दाओ चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवह के राजुनिया शोरोश नो अल्लाह पाक द टोल कायनात निजाम मुअत्तल करे द कायनात निजाम मुअत्तल दा माना चे हरकत द अफलाको दाशपा और रज नवर स्पोगमय दा आसमान पर हरकत बांधे पैदा कीगी जकच कम आसमान द टोली दुनिया न मुहीत थे अगर आसमान दे टोली दुनिया त दौर वर कई और टोला दुनिया गर्जई अगर निजाम मुअत्तल दावली अजीजानु का तासु ख्यालो कई द शाहानो स्वर्ली चिपकम अलारजी टोल ट्रैफिक वर्ता जाम हुई लारे बंद हुई
کتا سو خیال کرے یاد بئی درته یانا اوس مونږه هو خپن شي هغه وقتی طور خلق یو هغه یو سړی نه ملائکو په قبر کې تو پښتنه وکوي من ربک هغه سر رب کې هو گیا ما چرته روټای بنی نو مونږه وقتی طور د مېرونه یو چې کمزې کې ګرځو هغه زیرا تخکاری پرونه خبري مونږ ته یادي یا کنه جی سبانه خبرو باندې زمونږ څه نظر د چین او د امریکای د صدر یو ملاقات شوه دا 10-15 کالو خبره ده کم ځای کې چې د دوی ملاقات کېده غیر چاپیر اتیا میله مربع میل کې څوک هغه ځای ته نږدې نه پرې ځکه چې دا مذاکرات و ډېر زیات اهم نو 80 مربع میل کې هغه بلډینګ ته څوک نږدې نه پرې خو چې دې خبرو نه څوک پوي نشي عزیزانو دا شاهي آداب وی او شاهي آداب مونږه نه پويګو د کائنات نظام معطل دی د پاره چې دا هم احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس پدې یو خدای پويږي یا به د خدای هغه ملائکه پوي دي چې چا دا منظر لیدو چې په کوم شپه معراج کېده چې په اسمانونو کې به څه حالو او ملائکه به په کومه ډیوټای وي او د کائنات نظام به څنګه معطلو په دې یا د خدای ذات پويږي یا په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خیال راغی دي نو عرض داو چې نظام ټول معطلو چې نظام معطل شو کنجی زکه خوځیدا چې کنجی به ادریده زکه چې وخت په تیر وي الته وخت خو کائنات ولاړو وخت تیرېدنه نو کنجی به ادریدلې څنګه وي تاسو خیال راغلی کنجی چې داسې خوځي نو دا خو به پرورو کیږي اله چې وخت په تیریږي چې وخت نه تیریږي خو چې په کم ځای دغه سی به کنه تاسو خیال راغلی بستر با یخیدنا همغه سي ګرمه و ولی وخت نه تیرېده یخواله خو په تیرېدو د وخت سره پکې راځي وخت چې کم زیاده الته ولار دی نو بستر یخ څنګه شي تاسو خیال راغلی اوس څومره وا نو دومره وا چې څومره د خدای خوښه وا دغه وګورئ چې شپه او ورځم د خدای وي د کائنات نظامم داغه پلاس کی او جناب محمد رسول الله محبوب سره مذاکراتم وی نو شپه به څومره وګد کړي نو کدا در باندې پیښه شپه چې څومره به وګدې ته تاسو خیال راغی د دنیا عشق وګورئ دنیا کې ستا چا سره مینه اوس هم یعنی دا خبره کولم زکه نه دی پکار چې مونږه هو د عشق ټکی باندې پوي ګنا چې عشق ستوي عشق دې ته وي چې پچا ماین شي سوق دې خوښ شي نه دې پروټای پروايي نه دې په جامې پروايي نه دې په ناسته پروايي نه دې په ملاسته پروايي تمنا دې 24 غنټه داوي چې زما سترګې وای او زما محبوب ته لیدلې اسی یو مثال درته وایم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عاشق دے په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا سورج شوی دی چې روټای نشتا اوګه بازار کې ناشته چې کچاوي چې روټای ترازن ور سره روان شم کینی بس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر شو ابو هريره اوګه وې صاحب الحمدلله وې ورشه کوړه او بیبي فاطمه ته وایي چې اچلای چې تاسو بل شلی اپای مونږ تراک کور تلاړو بیبي فاطمه نه د لرګي په کونډای کې هغه پاو یا یو نیم پاو پای دایره چرایو خدمت اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیش هغه ورته ورشه
اصحاب صفا تم نعرے کا اصحاب صفا په دغه وخت کې 400 طالبان. ابو هريره وایي چې جی پاغي څه کوي؟ وایي چې دا پاغي مسکی کنه. ابو هريره وایي خدا پاک د الله سورۃ النهر زما په پېدی او 400 ولا طالبان راو حکم په منډه لاړو اصحاب صفا ته وی چې راځي تاسو دعوت کړی دی رسول الله صلی الله. طالبان رااله کیناستا ابو هريره ته وی اوس کا پدیدا. ابو هريره وی رومبي طالب لمه چې کاسا ور کړه مې درځې دو چلاړې 400 طالبانو باندې کټوره وګرځې دو ټولو په مړه خېټه وسکل. ابو هريره وی په خدای قسم چې اخیری کې زما لاس تراله مغه سے پاو پای پکی. وی حضور علیہ السلام راته و فرمایل چې ابو هريره اوس کار دې درځې دو چې خلاص شوي. ابو هريره وی ما په مړه خېټه اوس کلی چې کټوري ته ګورم مغه سے پاو پای پکی. پیغمبر ورته وی چې ابو هريره د خدای بنده چې ته د الله سورۃ النهر وی نو تا ماته ولې نه وی ماته دی ولې نه وی. ورته وی چې یا رسول الله زما د خدای په ذات باندې قسم وی چې په کوم اورستا په دې خسته مخمین شوه ما نه مې پروټای پرواشتا نه مې پجامه پرواشتا نه مې پناستا نه مې پملاستا نه مې په ولاړه نه په پروتا که پروا مې دنو 24 غنټې مې پزړه کې دادا چې زما سترګې و او ستا چهره انور ته کتل او زما زړه و او ستا حدیث په لیکل کېدل. بس شوق مې داده چې سترګو مې ستا دیدار کوله او په زړه مې ستا حدیث لیکل کېدل. عزیزانو دې ته عشق وایي. دا عشق معنا دا ده او مطلب دا ده. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی دے ټول ورځ رسول الله نلیدو ټول ورځ تیرا په جړای ورځ تیرا ما خامي چې رسول الله ولیدو بیا هم جړل ولی جاړه ثوبان وی ټول ورځ می جړلی چې ته مې نه ویلیدل. وی اوس خو دې زولې دم کنه اوس ولی جاړې. و یا رسول الله اوس زکه جاړم چې قیامت شي او تقسیم شي څوک جنت ته او څوک چرته او څوک چرته. کزم جنت تلاړم زباغه جنت سکم چې چرته پکې تا نه وینم زه خو ستا په مخ مینم والله که مې نه جنت پکار دی او نه مې نعمتونه پکار ته مې پکار. د خدای غیرت په جوش کې راځي. من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. پیغمبره ثوبان ته وایا چې چا په دنیا کې زما د محبوب سره مینه دی به په جنت کې مغه سره وي. عشق دې ته وایي عزیزانو. اوس الله محبوب او معشوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی. د عاشق او د محبوب په منځ کې مذاکرات دي. څومره زمانه دا نظام ولاړو نو په دې باغه څوک پوهیږي چې د چا په لاس کې. زمونږ دا شاعران ماهران کتا سو خیال وکړي نو دا شعر کې ویلي چې اتلس کاله دغه شپه په دې مقدار سره اوږده به یو تیلی د سو خبر نه وای جان او احمد نبی سلطانه معراج دی. دا شاعران ماهران خدای دې په رحم وکي. دغه رحمان بابا مشاعره و چې نن د کپرون و نو زه خدای زیارت ته کله کله زما خدای مشاعره له یو ځل تلم نو چې مې واورید نو طرح دا و طرح چې څوک تر کومه بسورلی د باد په شا کا دا ژوند د باد په شا سورلی ده نو د باد په شا به تر کومه روان دا طرح و چې دی ورپسې څه جوړ کړي. خدایا ایو پکې را پاسې دی دا مخ چې دی کباب ته او دا ګیره پکې مچ دی او د کباب نه مچ غورځول پکې دا وي
بس زه چې پرې راپاڅېدم د خپل عادت مې ورسره وکړو. هغه چې ما سره ورانه شوې ده که نه بیا یې ما ته ونه ویل دا څه کوئ کجا رحمان بابا کجا مونږه. دغسې یو کوڅه ډب راپاڅېده رحمان بابا غوندې شعرونه خو زه هم جوړولی شم ولې نه شم جوړولی. یو ملنګ و هغه ورته ویل جوړولی شي ویلې او ویل جوړ که دې پسې چې سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما. اشاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. سر زما سامان زما زار شتر جانان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما. جوړ که دې پسې هغه جوړ کم وی جوړوا ورته چرګې دي چرګان زما ګرځي په ډېران زما ګرځي په ډېران زما چرګې دي چرګان زما. دا دغه ته مونږ پاتې یو. دا زمونږ د زندګۍ شاعران دي. تاسو خیال راغی ادبي ټولۍ دی وازیده کمه کمه بلا به راټینګي. قسم په خدای دی چې زه د خپل ملک ته ګورم حیران یم چې خدایا دا ملک سستا په قدرت چلیږي. که د حکومت د دې وزیرانو خبرې واوري د دې جنیجو تقریر چې واوري اریان بشي چیرې بنو دام د ملک وزیر اعظم دی. خدا زمونږ دلته چې دي دا غریبان چې وګورې را وګورې داسې واړه واړه دي اریان بشي. نو هر نظام ته چې ګورې که مونږ ته ګورې مونږ ټول ژوند فراډ او دوکه ده. که شعر یې ګورې که علم یې ګورې که پیر له خلوت ته ورشې اریان بشي. خدای ته ښه پوهېږې زما عقل خو دې نه مخکې کار نه کوي. نو عزیزانو د ټول کائنات قانون جوړېده تر قیامته پورې. اوس دا مذاکرات څومره وو په دې به هغه پوهېږي. دا الله نه سوا دا علم بل چاته ولاړ دی. د ټول خدایي نظام معطل دی. جبریل امین غوندې فرشته هم د سدرة المنتهى په خوا کې د حکم په انتظار ولاړه. ځکه چې دغه مقام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ورکړی دا بیا په 1,40,000 پیغمبرانو کې بل چالن دی ورکړی. پیغمبرانو سره خبرې شوي دي د الله چا سره په کوهي تور شوي دي چا سره لیکن عرش المعلا ته غوښتل ختم شو. باس ختم شو حضور واپس شو. چې واپس شو لاره کې تپوس کیږي موسی علیہ السلام دے غالباً سو منزونه فرض شوې صاحب 50. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ما ته د بنی اسرائیل حال معلوم دی 50 منزونه ستا امت به ونه کړي کمې کا. بیا التجا وکړه چې یا الله 50 خو ډېر دي لس کم شو. بیا التجا وکړه لس نور کم. بیا التجا وکړه چې لس پاتې شو. بیا التجا وکړه ول زه 15 شو. په 15 کې ول بیا التجا وکړه. حضور فرمایل چې نور مال حیا راځي ورکه رااله چې د 500 به د 500 ثواب او د 500 به د 500. نو الله ورته بلا بند واچول چې نه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چا چې یونی کی وکړه نو یو پلس به ورکوم کای به 15 منځونه او ثواب به د 500 ورکوم. دا خدشه دې مړ نه. عزیزانو بیا دنیا ته چې راځي دا تفصیل به ان شاء الله بلی جمعه تشي. واخر دعوانا ان الحمد لله.